حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. قرآن عظیم الشان کے اللہ رب العالمین بعض احکامات مسلمانانو ته ورکړي دي او بعض په قرآن پاک کې د مسلمانانو صفتونه ذکر شوي دي. کم آیت مبارک چې ما ستاسو وړاندې تلاوت ک الله رب العالمین په دې آیت کې د هغه خلکو صفت او تعریف کوي کم خلق چې زکات ورکوونکي وي. الله رب العالمین مسلمان ته د نیکو اعمالو د کولو احکام ورکړي دي او د بدو اعمالو د کولو نه منع کړي دي. په هغه نیکو اعمالو کې زکات هم یو اهم عبادت دی او په خرابو اعمالو کې زکات نه ورکول یو خراب عمل دی. کم خلق چې زکات ورکوي دا ډیر اهم فریضه ادا کوي. کم خلق چې زکات په فرض وي نه ورکوي نو هغه ډیر عظیم جرم او ګناه کې مبتلا وي. د آیت مبارک کې د هغه خلکو تعریف کیږي کم خلق چې کامیاب دي. رب العالمین د کامیاب خلکو تذکرہ د دې آیتونو په سر کې نور آیتونو کې کړی دا. قد افلح المؤمنون د ټولو مؤمنانو د کامیابی تذکرہ کړی دا او آخر کې پکې الله رب العالمین د زکات ورکوونکو خلکو هم تعریف او صفت کړی دی. رب ذوالجلال فرمای والذین هم للزکات فاعلون هغه خلک هم کامیاب دي چې څوک زکات ورکوونکي دي. زکات یو اهم فریضه یو اهم عبادت ته. عام طور د رجب په میاشت کې مسلمانان زکاتونه ورکوي. د رجب د میاشتې او د زکات د ورکولو ترمنځ خپل منځ کې څه تعلقات دي نو دا یو ښکاره او اسانه خبره ده. د رجب میاشت د کال په 12 میاشتو کې هغه میاشت ده کومه میاشت چې الله رب العالمین د ځان او د خپل محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د ملاقات د پاره خاص کړی و. پیغمبر علیه السلام د رجب په میاشت کې شب معراج واقعا مخې ته راغلی ده. د 29 رجب شپه وه یعنی 27وی شبو د رجب د میاشتې په دې کې پیغمبر علیه السلام پورته معراج لتلی دی یعنی الله رب العالمین سره ملاقات د پاره تلی دی. نو د رجب میاشت مبارکه بابرکت میاشت ده بختور میاشت ده. په دې کې حضور علیه السلام او د الله رب العالمین ترمنځ ملاقات پورته اسمانونو کې شوی دی. په کومه میاشت کې چې د بنده او د الله رب العالمین یو بل ته مخ په وړاندې ملاقات شو نو په دغه میاشت کې یقینا چې دا زکات دا ادا کول دا هر وخت افضل وي. خدا میاشت ډیر زیاته بختوره ده. وجه دا ده چې په دې کې الله بنده ته خپل دیدار ورکړی دی. پورته اسمانونو کې د حضور علیه السلام د عرش د پاسه ملاقات د الله رب العالمین نصیب شوی دی. نه چې بنده زکات ورکوي په نیکو اعمالو باندې هم بنده الله پاک ته نزدې کیږي. د رجب په میاشت کې بنده ځکه زکات ورکوي او د دې نه علاوه زکات د کال په 12 میاشتو کې په هر غړی کې په هر هفته او په هر میاشت کې ورکول جایز دی او هر وخت چې څوک زکات ورکوي نو ثوابونه پی وي. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
چې کم خلک زکات نه ورکوي د هغې په باره کې یو روایت ذکر کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کم بندا ډیر مالداري او د خپل مال او د دولت حق نه ادا کوي نه د قیامت په ورځ به دغه مال دا د اور سکروټي وي، د اور لمبې به وي، د جهنم لمبې به وي او ګرمې شوي به وي او دته به دا ورکړی کیږي دا مال. کم مال چې بنده سره په دنیا کې دی خو زکات نه ورکوي نو حضور علیه السلام فرمایي دغه مال دولت دی نه به وتا د اور لمبې جوړ شي، دغه اور لمبې به دی بنده ته ورکړي شي دی بس وځي. او کم بنده چې زکات نه ورکوي د جهنم د ویخ نه به ګرم ګرم کاڼي په اور په لمبو باندې سره شوي کاڼي راخلي او دله به بدن باندې مږي او دله به په هغه سره ګرم کاڼو باندې داغونه ورکړي کیږي. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي د دې بندا چې مسلمان دی خو زکات نه ورکو نه د دې زکات نه ورکولو د وجې نه د دا بدن به غټ شي، بدن با ډیر لوی شي، فراخ او وسیع بشي او دته با ګرمي زیات شي. د جهنم تو او ګرمایش به په د باندې ورشي، ګرمایش به دی اوس وځي د پاره به روزم اوږده شي. بندوي سخته د نو زنن ورځ تېره شي سبا بني نه د پاره به دغه سخته ورځ اوږدم شي. 50,000 کال پورې دغه روز به اوږدی او دی به په دغه تکلیفونو کې مبتلای او دونه به دا روز اوږده شوي چې د نورو بندیانو حساب کتاب به شروع شي، د هغوی عملونو فیصلې به وشي، جنتیان به جنت ته لاړ شي او دا بنده به بیا هم د زکات نه ورکولو په عذاب کې مبتلای، دته به په قبر کې په آخرت کې د قیامت په ورځ کې سخت تکلیفونه وي. نو الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې رحم کړي، فضل او احسان کړي دی، مونږ ته مال را کړي دی نو د هغه مال زکات په مونږ باندې د مال د طرف نه یو فریضه ده، مونږ به دا فریضه ادا کوو. نن زما عنوان هغه د زکات حواله سره دی. تاسو ته به تیر بیان زما یادی هغه پاکیزگی او طهارت حواله سره وو. نو تیر بیان کې ما د پاکیزگی او د طهارت ویلو او الته ما دا خبره ذکر کړې وه چې بنده صفائی کوي، چې بنده خپل بدن صفا کوي نو دی به الله ته خوښ وي، محبوب به وي. او همدارنګې بنده چې خپل باطن صفا کوي نو توبه به وباسي، د په توبه باندې به دی الله ته خوښ او محبوب به وي. نن زما عنوان د زکات دی نو دا نننې د زکات عنوان تیر بیان سره نسبت او تعلق لري. تیر بیان کې د روح او د جسم د پاکیزګۍ او د طهارت تذکره شوې ده چې بدن صفا، جامه پیزار صفا، الله ته بخوخي او دارنګي خپل روح او باطن صفا اوساته د غلاظت او د ګندګۍ نه الله پاک ته بخوخي. نو اوس چې مونږ او تاسو صفا شو، الله ته خو خوښ شو، خو خپل مالونه صفا کول غواړي. نو ځکه الله رب العالمین مونږ او تاسو ته حکم د زکات د ورکولو را کړی دی چې مونږ او تاسو زکات ورکو نو په دې باندې زمونږ د مالونو طهارت حاصلېږي، زمونږ مال او دولت په دې باندې پاکیزه کیږي، صفا کیږي. مال چې بندا صفا کوي نو د زکات ورکی. د زکات خپل لفظي معنا امداده چې صفا کول، تزکیه کول. نه دغه شان مونږ او تاسو به زکات ورکو، په دې باندې زمونږه حب مال، د مال هغه محبت د زړه نه ووته دام ګند دی، د مال محبت په زړه کې راتلل دا ګند دی. نو حب مال د زکات په ورکولو د زړه نه ووته نو زړه د ګند نه صفا شو.
او مال چې ټول تا سره نو پدې کې د زکات حصہ د غریب حق دی هغه نه ورکې نو دا غریب ته حق نه ورکول او د غریب حق خپل پیسو مال دولت کې یو ځای جمع کول شریکول ګډ وډ کول د سرستا پاک مال ګند کیږي د دې د وجې د غریب حق یعنی زکات ورکا ستا د زړه نه د مال محبت مو ته نوړه دی پاک شو او زکات دی ورک د پیسو نه چې د زکات پیسې غریب ته حق حواله شو ملو شو نو ستا مال دولتم پاک شو ان الله تعالی جمیل بشک الله رب العالمین خکول دی یحب الجمال او حسن خوخی نو تور او سپین ته الله نو ګوري اخلاص ته الله رب العالمین ګوري کومنګ تاسو په اخلاص سره خپل زړونه صفا کړل خپل جامه پیزار بدنم صفا کو او بیا خپل مالم د زکات ورکول په شکل کې صفا کو الله به یقینا چې مونږ تاسو سره محبت وکي بنده چې زکات ورکای نو صدوم ډیر زکات په بنده لازم نه دی منگو تاسو باندې که زکات لازم موي یو بنده مالداری نو سدون ډیر زکات په د باندې فرض ني چې د هغې ورکولو په وجه دی غریب شي شریعت اسلامی مونږ ته حدود ښودلي دي یو بنده صاحب نصاب دی یعنی یو بنده مالدار دی نن سبا مالداری دا څومره ده او چې د هغې مال نه کم شي نو بیا بنده غریب شي نو دغه معیار او دغه حدود څه دي نن سبا بازار کې په خپله به قیمت معلوم کې 2.50 تولې سپین زر دا د 100 روپو کېږي 52 تولې چاندي دا د 100 روپو کېږي تقریبا دا بنن سبا د 1 लाख روپو کېږي یا صد پاسه د 1 लाख روپو بکېږي 52 تولې چاندي چې د 100 روپو کېده نو دا بنده او دې بنده سره هغه مره قیمتو یا 52 تولې چاندي ورسره یا سره زر دونی چې هغه د 52 تولې چاندي قیمت ترسي دا بنده مالدار دی نن سبا کچا سره یو توله سره زرم وي دا بنده مالدار دی چا سره 1 लाख روپے نقد وي یا یې چاله ورکړي پچایې پوری دی قرضی دی په دا بنده مالدار دی دی به زکات ورکي او تا سره 1 लाख روپے دی نو په 1 लाख کې چې تا ته الله رب العالمین حکم کړو چې په دې کې نیمه زکات کا نو د الله پاک د طرف نه حکم کتا ته فایده او که نقصان او خطاب هغه د الله پاک حکم سر ته رسو نو تا ته به نجات او کامیابی ملاوي دا خو نه الله رب العالمین په مونږ باندې دومره بوج نه راچي چې د هغې په وجه مونږ په تکلیف کې شو لا یکلف الله نفسا الا وسعها د بنده چې څونه وس او طاقت ته هغه مره بوج پې ورچي نو زکات که 1 लाख روپے چا سره او هغه مالدار دی دې به څونه زکات ورکي نو الله پاک مونږ تاسو ته یو حد او خودلو وای چې کم بنده صاحب نصاب او مالدار دی نه هغه د ارسلوي خروپو کې 1 روپے زکات د غریب حق وګڼي او غریب لدی ورکی نن سبا ار بنده کزان اولټای نو دی مالدار دی ار بنده مالدار دی نو زکات خو په د باندې فرض بوي چې زکات ورکي نو د څه فارمولې مطابق به ورکي لکم حساب مطابق به ورکي سلويختو کې 1 روپے د الله او یو کم 1 روپے ځان ته پرې دستا نو په 1 روپو کې 1 روپے لګه د کډیره هیڅم نه دی 1 روپے ورکولو باندې اس نقصان چاته نه رسی زه خو حیران پدیم چې ته دا 1 روپے سلويختو کې 1 روپے چا غریب لور کې دا غم په څه فائدہ نه کیږي نو سو په نقصان سوشي پسلو کې 2.5 روپے دی نو چې ته ځان تا 100 روپو کې
2.5 روپۍ زکات ورکړي او باقي ځان ته بجیب کې کړي، په دې کې به فرق راشي؟ هیڅ فرق هم نه راځي. په 100 روپو کې 25 روپۍ دا څه ډېرې دي؟ نه، بالکل نه دي. 1000 روپۍ تا سره دي، هغې نه د 25 روپۍ د الله په نوم ورکړې، نو دا ته غریب شوې؟ نه، ته خو مالدار یې. هغه چاله چې د ورکړې نو د هغه پې د یو وخت خوراک هم نه کېږي. په 25 روپۍ د هغه به څه وشي چې د هغه پې څه کېږي نه، نو ستا به پې څه خونه روانه شي. داسې که یو بنده سره 1 لاک روپۍ وي، نو 1 لاک روپو کې 2.5 روپۍ دا د الله پاک دی او دغه باقي پیسې دا ټولې ستا دي. اوس چې دا 2.5 روپۍ ستا د 1 لاک روپو نه کټ شوې، نو ته خو وایې چې په ظاهره زما مال کم شو، خو دا کم شوی نه دی. په دې کې چې کم برکت راغی نو هغه په کروڑونو روپو کې نه وي چې زکات یې نه ورکوي. یو طرف ته ستا 1 لاک روپۍ چې د هغې نه دی زکات ادا کړی دی، بل طرف ته یو بنده دی هغه سره په کروڑونو روپۍ پرتی دي، خو هغه زکات نه دی ادا کړی. ستا دا 1 لاک روپۍ د هغه د کروڑونو روپو نه افضل دي او با برکت دي چې تا یې زکات بر وخت ادا کړی او د غریب حق دی ورکړی دی. نو الله رب العالمین په مونږ تاسو ظلم نه کړی دی او نه کوي. انتهایی آسان کړی د مونږ تاسو ته چې مونږ زکات ورکو 40 روپو کې 1 روپۍ د الله پاک دا او باقی او کم 40 دا زمونږ دي. او سه زکات ورکې په دې باندې تا او ما ته څه به ملاویږي؟ بنده چې زکات ورکوي د الله رب العالمین خوشنودي د ته ملاویږي، د الله رب العالمین محبت د ته ملاویږي او د مال چې پاک شو، د پاکیزه رزق چې د استعمالی دا بردن خراب خلق په زور زبردستی نه لی، غل ډاکو وغیره به د پاکیزه مال نوړي، په دوکه بازی او په درغلې برد دا مال نه تاوان کیږي، ضایع کیږي. کم مال کې چې د زکات پیسې وی او بندې نه ورکوي، نو دغه مال کې د بل حق تا سره دی، د دې په وجه ستا دا ټول مال پلیت دا به د نزي په مزه مزه خدا به در نزي. زکات چې ورکې د الله رب العالمین محبت تا ته ملو شو، الله پاک به در سره مینو کی، ته الله پاک ته محبوب او ګرځې دی. او بل دا چې کم مال در سره دی دا با برکتی مال به لګي، یقینا چې ډیر لګ مال به او په دې کې برکت به ډیری، اثر به ډیری پکې. بل دا چې دا کم مال تا سره دی چې ته هر کال د دې نه زکات ورکې، نو د دې مال په ذریعه چې ستا د بچو تربیت او خصمانه کیږي، هغه بچی به هم ستا په کار راځي، ستا د بچو به تربیت خکولی کیږي، ستانه به مخ ناړه، ستا بچی به تانه نفرت نه کوي، دا بچی به دم په کار راځي، ځکه تا حلال او پاکیزه مال په دوی خرج کړي او صرف کړي دی. د دې وجنا زکات کې ډېرې فائدې دي، کوم په پویګو کنه، خو چې د الله پاک حکم دی نو یقینا چې په دې کې زمونږ د پاره ډېر لوی خیر او فواید به راجمع شوي. کتاب یو واقع لیکلی دا، یو حدیث مبارک کې راغلی دی، بنی اسرائیلو کې یو نوجوانو هغه بهر صحرا ته ووتلو. هغه نوجوان په صحرا باندې تیریږي، ګرمي ده او نور ډیر ګرم دی. دی وایي چې خدای چته سر د سوري لاندې کم چې معمولی د دې نور نه بچ شم. ناګانه یو طرف نه هوا اوریځې را په مخه کړي دي، هغه اوریځې چې رانږدې شوې د زړه ښه شو، د ده تمه پیدا شو چې زره دې اوریځ لاندې زه به کښېنم، باران به راورېږي، ګرمي به مې ختمه شي، بدن به مې یخ شي. وایي ناګانه دا اوریځې رو رو راښکته کېدې، ښه را لنډې شوې، رانږدې شوې. دا نوجوان د اوریځو ته ګوري، د اوریځ کې د تندرونو आवाज راغی چې دا ګړس ګړس پکې را شروع شو. وې دی نوجوان وی چې اوس به که خیر په شیبو شیبو باران ورېږي. ناګانه د اوریځو نه غیبي आवाज دته تر غوږه شو. په اوریځ کې आवाज وشو چې د فلانی پټی ته د اوبو ضرورت دی،
باران را اوریگا او داغه پټی ته ځان ورسوه د اوبو ضرورت دی. دې نوجوان خو اسې اوریځې او د اوریځو تندرونه برېښنا اوازونه پړق پړق لیدلي وو، خو دا اواز یې په ړومبي ځلو لیده واورېده چې دا اوریځ نغیبي اواز څنګه وشو. بس د دې یقین شو چې دا اوبه خو هر چرته نزي، دا خو خاص د چا دپاره الله راوری. نو بس دا اوبه چې کم خو همځینوم دی پسې بزم چې دغه د الله دوست دی چې وینم ملاقات وکم، دا خو به ډېر خاص د الله دوست وي. دغه نوجوان دغه اوبو پسې روان شوی دی. اوبه یو اړخ ته راجمع شوې او ناګانه یو لښتې یې ځان له جوړ کړو، په هغه لښتې کې اوبه روانې شوې. داسې مزل یې کو، دا نوجوان ورپسې شاته را روان دی. اخر کې داسې مخامخ یو پټې او په هغې باندې چې ورسمې شوې، نو یو نوجوان په دغه پټي کې دی او بیلچه ورسره په اوږه ده او ګرځي دې اوبو ته ورخونه سموي او خپل پټي ته اوبه ورماتوي. دا نوجوان حق حیران دی، راغلی دی او د دغه پټي د مالک نه تپوس کوي زلمیا ته څوک یې؟ وایي دغه د پټي مالک ورته ویې مېلمه ستړی مشې په خیر راغلی، ته رانه تپوس ولې کوې؟ ته راته ووایه چې څه چل دی. نه دې نوجوان ورته وایي چې زړه ښکته پورته کومه، صرف د اوریځو دا اوازونه مې واورېدل، پاکستان نوم مې واورېده، ته فلاني وی آو. وی خدا راته ووایه چې ستا دا اوریځې دومره په فایده کې راځي، اوریځې د تابعداري کوي، نو دا څه عمل ته کې؟ هغه نیک عمل راته وښایه چې ته الله پاک ته دومره خوښه او محبوب چې ته په خپل پټي کې لګیا، ستا پټي ته د اوبو ضرورت نو الله بارانونه او اوریځې مسلط کړي دي، مسخر کړي دي، هغه راځي او ستا پټو ته به اوبه سموي. خپله د بزرګۍ راز راته وښایه. وی دی د پټي مالک ورته وی چې زه خو نیک نیم سو بزرگ نیم، خو یو کار را کېشتا، زما مور ده، بچی می دی او یو زیما، نه چې زه دا پټې کالو سر د دې خصمانه کوم او کله دا پټې سنبال کما، د دې نه چې ما ته کم مال ملو شي هغه ټولې پیسې زه درې ضایع کم. د دې پټي نه چې ما ته څه ملو شي هغه ټول آمدن زه درې ضایع کم. یو ځای ټول هغه د الله په نوم ورکم، بل ځای ټول هغه خپلې مور ته ورکمه او بچو باندې ولګومه، او بل ځای ټول درېیم حصه هغه د دې پټي دوباره د خرچ لپاره ځان سره سنبال کم. نو دغه نوجوان ورته وی چې یقینا دا خو ځکه تا ته الله رب العالمین د اسمانونو اوریځې او بارانونه مسخر کړي دي چې ته ټول مال په یو کال کې وګټې، هغې کې یوه حصه د الله په نوم ورکې، روغ حصه د ټول مال نه هغه د الله په نوم ولګې، یوه حصه د مور او د بچو په خرچ باندې ولګې، او یوه حصه پټي ته پرېږدې، نو ټول مال درې حصې شو، یو روغه پکې الله ته حواله کې. یقینا چې ستا ټول مال به پاکېږي او تا ته به خدای پاک اوریځې او بارانونه خامخا مسخر کوي. نو معلومه شوه چې مونږ او تاسو د خپلو مالونو زکاتونه ادا کوو، نو بیا به لږ مال پاغې کې برکات به ډېري، بیا به ته لګې ختمیږي بنا، بیا به تعالی الله سکون درکړي، ستا مال به دومره پاک شي چې چا وخوړ هغه ته به د نیک اعمالو توفیق ملاویږي. نو زکات ورکول دا ډېر اهم عبادت دی. د زکات نه ورکولو چې کوم عذاب دی د هغې نه ځان ساتل پکار دی. موږ اکثر خپل مالونه ځان سره خزانه کړي دي. د زنانو سره سپین ډېر خوښي، د نارینهو ځمکې جایدادونه او پیسې ډېرې خوښې وي. به هر حال د چا چې کم څیزونه خوښي او خپل ځان سره یې راجمع کړي وي، نو د ده دا خیالي چې دا به مې په سخته کې پکار، نو په دنیا کې په چا دومره سخته نه راځي چې د هغې نه به نجات ني، سخته راځي نو په آخرت کې او په قبر کې به راځي، د هغې غم پکار دی. نو چې مونږ او تاسو د خپلو مالونو سره ډېره مینه محبت کوو او دا مال سم ډېر مونږ راجمع کړو، نو سخته خو د آخرت ته هغه سخته کې چې په کار راغی نو دا دی بیا په سخته په کار شو، که هلته دی په کار نه راځي نو دا مال تعالی هېڅ فایده بیا نه درکوي. نو مونږ او تاسو چې کوم مال جمع کو او په دې کې زکات ادا کو،
دا مال دی د دنیا هم په کار راغی او په آخرت کې به هم په کار راځي. خو که دنیا کې د جمع کو آخرت کې بیا په کار نه راځي نو دا مال ستا دپاره وبال جان دی. په دنیا باندې هم خوار وزار کې او په آخرت کې به یقینا تباه او برباد شي. د قیامت پر ورځ به دا مالونه چې چا یې زکات نی ورکړی دا به بیا الله پاک د اور سره کی ګرم به کی او دې بندیانو له په تندو باندې په اړخونو خي او ګس طرف باندې په شاګانو باندې د دغه مالونو داغونه به ورکوي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هغه خلک چې خزانه کوي او جمع کوي سرو سپین ولا ينفقونها او دغه مالونه دی خرج کوي نه فی سبیل الله لا الله په لار کې، یعنی په دې کې چې کومه حصه د غریب وا د زکات 40 روپۍ وا دی نه ورکوي هغه هم په د خېټه راچولې د دی وی دا ټول مال زما فبشرهم بعذاب علیم. الله رب العالمین حضور علیہ السلام ته فرمایلی وی دغه خلکو له د سخت عذاب د دردناک عذاب زیر ورکا دی باندې به ډېر تکلیف ده عذاب وی. عذاب بسی یوم یحما علیها فی نار جهنم. په دغه ورځ باندې به د مالونه ټول دا به سره کړي شي په اور باندې د جهنم په اور به سره شي. فتقوا بها جباههم د دوی د تندول به په دغه سره مالونه چې دا ډیر اور شوي داغونه به ورکوي. وجنوبهم او د دې اړخونو خيو ګس طرف دا پخته او اطراف په دې بدل داغونه ورکړي کیږي. وظهورهم او په شاګانو بم دل داغونه ورکړي کیږي. او بیا وته ویل چې هاذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالونه چې تاسو د ځان د پاره خزانه کړو جمع کړو. فذوقوا ما کنتم تکنزون. نو بس نن عذاب اوسکه د هغه سيزونو کم چې تاسو ځان له خزانه کړی نو ګوي چې دا مونږه جمع کوو زکات نه ورکو نو دا ځان له عذاب جمع کوو. دا مال نه دی مال خو هغه چې ته پاغي باندې فائدہ تر لا سکے تا چې جمع کول ته عذاب د تملو شنو دا د ځان له عذاب جمع کو دا مال نه دی تعالی فائدہ نه درکای. د دې په وجه زکات ورکول دا اهم فریضه ده. زکات نه ورکول دا یو ډیر لوی وبال دی ډیر لوی نقصان دی. د دې د وجه نه زکات په شوق سره ورکول پکار دی. بیا زکات چې بنده ورکوي نن ورته احساس وشو نو دا زکات به کال کې څو ځله ورکې یا زکات ورکې نو کله به ورکې. نو کتاب لیکلی دی بنده چې مالدار دی په کوم ورځ چې دله مال راغی دی په مالدار شو نو په ده باندې زکات فرض نه دی لا دی به دا مال ځان سره سنبال کی دی نو چې دا مال د سره پورا یو کال تیر کی حولان حول ورتوي په دې مال باندې پورا یو کال تیر شو. اوس د دې مال 40 روپۍ هغه او با صدا د غریب حق پتا لازم شو دا به غریب لور کی او نور چې سونه مال دینو پاکیزه شو تای زکات ورک. نو د دې اصولو پرانا کې دا یو مسله واضح شوا چې زکات په کال کې یو ځل وی د کال کې د یو ځل نزیاتی زکات په بنده نشتا. زکات په مالدارو خلکو په کال کې یو ځل دی دانه چې کال کې 2 یا 3 ځله به زکات ورکړي. بیا چې بنده مالدار دی نو زکات ټول په یو ځل ورکول شي. مثلا یو بنده دی هغه سره د زکات 1 لک روپۍ دی اوس به دا 1 لک روپۍ په د حق دی چې دا دی تقسیم کی په غریبانانو نو دا ټولې پیسې 1 لک دا دی په یو ځل ورکول شي مختلفو غریبانانو لا یا فرض کا 1 لک روپۍ دی او 15 غریبانان یو لیدل یو لشل زره روپۍ ورکړي په دې طریقه باندې زکات د اوشو او یا دینم زیاتې پیسې دي او د دینم زیات غریبانان دي لګي ورکوي نو یو غریب لا زر روپۍ ورکا په یو ورځ باندې ټول زکات ادا که بالکل خیر دی. او که سو کوئی چې په ما باندې 1 لک روپۍ زکات فرض دی چې ورکم خو دې وخت کې مې لاس تنګ دی وخت کې را سره نشتا چې زی ورکم
دی وخت کې به در سره څومره پیسې وي چې څومره در سره یې هغه بیا لیکه هغه زکات کې ورکا او تا باندې چې 1 لک روپۍ زکات و دا چې څونه دی ورکړې دا ته ماینس کا باقی بیا د سره راغلی بیا لګي لګي زکات کې ورکوا اخر به دغه 1 لک روپۍ پتا زکات په لګ لګ د ختم ک خپل غاړه د آزاد کړه نو مطلب مې نو چې زکات یا کومشتم ورکول شي په قسطونو باندې په لګ لګم ورکول شي دا پتا باندې د الله رب العالمین د طرف نه فرض دی او سدا ته کلم ورکې په یو ځلی او ک په لګ لګ استا غاړه ازادي دل مقصد دی په یو ظلم غاړه ازاديږي په لګ لګ ورکې نو غاړه ازادي زکات نه ورکول نقصان نه ځان ساتل پکار دی د صحابه په دور کې یو واقعیا مخه تراغلی و د زکات نه ورکول سره تعلق ساتي روایت کې دی چې حضرت ابو سنان رضی الله تعالی عنہ دا یو جلیل القدر صحابي دی او دا په صحابو کې ډیر مشر صحابیو نو دا علاقې نور ملګری راغلل د ملاقات د پاره چې د سره ملاقات کو لګ د لری نه راغلیو چې د سره مصافحه او ناسته ولاړه خبره ترې وشوي نبی حضرت ابو سنان رضی الله تعالی عنہ د ملمنو ته وی چې تاسو خو راغلی مسافر یې دلته په ملمستیا راغلی او زلګ بهر اوزم د تعزیت د پاره دلته زمونږه ونډیو بنده وفات شوی دی دا غرور جم دی نو غل زو تعزیت وتکو دواله ورلم اندغه مسافر وته وی چې ته دواله زی تعزیت لذي نو مونږ بم در سره لاړ شو د تعزیت ډیر ثواب دی زمونږ بم ثواب وشي اندغه مسافر حضرت ابو سنان رضی الله عنه ځان سره کړل او بو اتلل دوا پځه کې ناس دی او د دې مړي چې کمرور دی عام د دروازه کې ناس نو د ډیر زیات جړل چې ډیر زیاتې جړل نو ابو سنان رضی الله عنه او د دې ابراغل مرګرو ول ډیر تسلی ورکوله خیر دې دا مرګ هو حق دی دا خو په ارچا پچا ننو پچا پرونو پچا سبا دا خو د دین اخلاصي نشتا نه لګه حوصله وکا نه دغه د مړی رور وته جاړي او ته وی زب ول نه جانم زه خو زړه صبرول غواړم خو زما د رور عذاب ما جړی اما رور ډیر په قبر عذاب کړي ابو سنان رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي او استا رور قبر کې په عذاب کړي تا ته څنګه پته لګي ته چې زما د رور عذاب ما جړی دا راستا ته چا خولې دي اندې وته وی چې دا خو ما د خپل سترګو لیدل دي وی څنګه دی لیدل دي وی کله چې زما پر اور باندې خورې ووړې دي خلک ته واپس شو را روان شو وی زم را روانم او زه د رور د قبر ته نږدې وم او شاکړې مې د روانې ما ناګانه د خپل رور یو आवाज مې واورېده د قبر نه د خپل مړ رور आवाज مې واورېد هاي افسوس تاسو زه په خاورو کې پرېښوم دا اور او عذاب کې سوځېږم تاسو زه داسې بېنوا او یوازې پرېښودم زما منځونه زما روجې څه شوې زه سوځېږم او تاسو رانه لاړئ ما چې دا आवाज پیژنده چې زما د رور आवाज دی وای زه ډیر زیات بے اختیار او بے قابو شوم زر پمنډ رالم خلکو په شامه پسینې کتلې ټول رانه لاړل او زه لګیوم په یو سو منټونو کې مې د خپل رور قبر واپس را کولو کو چې خازي مې ته کولو کړ لری کړ چې مې وکتل دا رور په قبر په لحد کې د اور لمبي دي هماوی چې د اور لمبې خو بکیږي وی ضرور مې په دې مړې کې توق د اور اچولو د اور د اوسپنې غاړه اچولې چې او هغه هم لمبې والے نوې ما په منډه به اختیار ضرور دغه محبت د وجنه دغه اور دی غاړه کې ته مې لاس کړو چې څنګه مې رونی ونو زما حضرت ابو سنان رضی الله عنه ته دواړه لاسونو خودل وی دي ته وګوره زما د لاسونه تور شوی اسکار شوی دي ابو سنان رضی الله عنه فرمایي وی ما او ما سر راغلی زما ملګری مسافر چې زما ملاقات لاغلی هغه هم چوکتل وی دغه بندا لاسونه د اور نسوځیدل اوس کار شي وړو کې پکې ایره شو وی ما وته وی چې ستاده رور داسې ساملو چې دی په اور کې سوځیدو نو وی راته وی چې زما رور به مونږونه کول روجي به نیوي
داسې عمرې به کول، ډېر ډېر ښکلي اعمال به کول، خو کمزوري پکې دا وه چې ده به د مال زکات نه ورکاو. مونږ به ورته ویې لکه زکات ورکا، غریب ته حق دی، دا د غریب ضرورت دی ورکا، او ده به وایي چې نه یاره زه زکات نه ورکوم، په دې زما مال کمیږي. حضرت ابو سنان رضی الله عنه ورته فرمایي وي یقینا چې دا خو د الله فرمان دلته کې جاری شوی دی چې کم خلک زکاتونه نه ورکوي د اور غاړکۍ به ورته اچولي، د اور لمبې به په دې ټول بدن باندې پوری، دا خو د الله پاک فرمان دی. بیا بعض صحابه د ابو سنان رضی الله عنه دا خبرې ټولې یوړې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته وړاندې کړې، دغه شان واقع شوی د قبر کې بندو په هغه د زکات نه ورکولو د وجې اور بلو. نو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه نه تپوس کوي، وی یهودیان او عیسایان چې مړ شي نو په هغوی خو داسې عذاب نی، داسې عذاب پاغوی باندې نی، او کویم ناړو چاته الله ښکاره نه کړل او مسلمان دی ګوره چې صرف یو عمل خراب دی زکات نه ورکړی نه ده باندې دا عذاب ولې ښکاره شو، دی ولې وشرمېده. ابو ذر غفاری رضی الله عنه عجیبه خبره فرمایله، ورته وی کافر خو جوړ د جهنم د عذاب د پاره دی، د دا ټول وجود دا به د جهنم خشا کی. نو هغه تاو ما ته نخی پاغي د ارچا یقین دی چې هغه د جهنم خشاک دی، او کوم چې مسلمان دی او په عمل باندې کمزوري لکه زکات په فرض دی او نو ورکوي، نو دوی به نشان عبرت جوړیږي د نورو مسلمانانو لپاره چې د خدای نو یریږي او زکات که فرض دی، د غریب حق دی دا زکات ورله ورکې. نو زکات نه ورکول دا ډیر خطرناک کار دی، زکات ورکې. یو روایت کې راغلی دی وای د مالدارو خلکو د پاره به د قیامت په ورځ باندې دا غریبانان د هلاکت سبب ګرځي. کم چې غریبانان دي د دوی د لاسه به دا مالدار خلک هلاکیږي او د جهنم کندو ته بې حسابه به ورپروزي. بیا حضور علیه السلام د دې وجه ښودلې ده، وایي دا غریبانان په دنیا کې په معاشره کې چار چاپیره اوسېدل، نه مالدار دوی به ورته کتل خو د دوی پې رحم نه راتله، دوی باندې به زکات فرض و، دوی به د دغې غریبانانو حقونه دوی له نه ورکول، زکاتونه به یې نه ورکول. نن په آخرت کې د قیامت په ورځ کې دا غریبانان د دې مالدارو جهنم ته د تلو سبب او د هلاکت سبب وګرځېده. نو زکات ورکول دا ډیر ښکلی عمل دی، زکات نه ورکول دا تبعی ده. نن سبا زمونږ زنانه ډیرې مالداري دي، نارینه لږ مالدار او زنانه خو ډیرې مالداري دي. وجه څه ده؟ چا سره چې یوه توله سره زر نو هغه که نارینه دی که زنانه مالدار دی زکات به ورکوي. او زنانو سره یوه توله سره زر خوني خو ډیر ورسره وي، وی دا مې د غوږو کالی دی، دا مې د مرۍ دی، دا مې د لاسونو دی، او دا مې د سر د ویښتو کالی دی، مختلف بدن په اعضاو باندې کالی تقسیم کړي، دا د دې ځای، دا د دې ځای، دا د پوزې، دا د غوږ، نو مختلف کالی په مختلفو اندامونو تقسیم کړي، شپږ اووه تولې، چا سره د دې نه هم زیاتي. نو چې 1 لاک روپۍ چا سره مالدار دی نو تا سره یوه توله کالی دی د 1.5 لاک روپو نه هم زیات قیمتي دی، نو تا سره خو د 1 لاک نه زیاتې دي، ته به زکات ورکې. نو چې چا زکات نی ورکړی هغوی د توبه وباسي او خپل تیر وخت چې چا باندې قضا زکاتونه پاتې هغه به هم اوس ورکي، غاړه به ازاده کي. دې کې یو اهم مسله درته کومه چې زکات چا تیر کلونو کې نی ورکړی، فرض کا پخوا په زمانه کې په 15,000 روپۍ توله کالی و او اوس په 2 لک روپۍ باندې توله کالی دی، نو دی به د هغې 15,000 روپو د حساب زکات ورکوي او که د نن موجوده نرخ مطابق حساب او زکات به ورکوي. وای نه، تیر کلونو کې چې د زکات نه دی ورکړی، دا کالی فرض که په 15,000 توله اخیستی
اومم دی خوې څه په 15,000 نه خرڅوي دی به فرض کا زوړ کالې د نن نرخ مطابق په 1.5 لاک به خرڅوي نه چې دی په 1.5 لاک خرڅوي نو خود سره د مال د 1.5 لاک روپو دی او دا زیاتیم دی کالې دا ضرورت نه دی د دې د وجې دی د 1.5 لاک روپو د تولې کالی مالک دی بنن د 1.5 لاک روپو د حساب زکات ورکوي کچا په 15,000 روپے توله کالی اغشتي نه د نه خوشاليږي چې غنیزه په ما باندې خو آسان رما کالی ارزان اغشتي په ما بلګ زکات راځي نه پتا باندې د نن نرخ مطابق کالی نن پسور داغي د نرخ مطابق پتا زکات راځي او چا چې 13 کلونو کې زکات نی ور کړي فرض ک یو بندر د 10,000 روپے زکات د یو کال د ټولو کالو راتلو خو هغه وخت ورنکو نن وته احساس او شو دا بیان وورید نن توبه وستا چې ما خو بد کړی دی زبدا زکات ورکوم خو 13 کلونو هغه چې منه هغه سره بس کوم 13 کلونو کې خو 10,000 روپے زکات راتله او 40,000 راځي نو هغه د 10,000 روپو د حساب زکات ورکم کنه اوس موجوده نرخ مطابق وینا شریعت وی داستا د پاره سزا چې 13 کال پتا زکات لازم ولې نه ورکو تاخير دی پکې کون اوس به د نوې نرخ مطابق حسابو کې ک 13,000 راتلې اوس زمانه 13,000 روپے زکات راځي نو هغه 10,000 قابل قبول نری اوس به د نن نرخ مطابق 13,000 روپے زکات ورکې دا بستا د پاره سزا چې ولې پکې تاخير کو انا دا یو مسله شو بل د زمیدارو د پاره دا مسله ډیره اهم ده کتاب لیکلی چې کم بنده سره ازمکه وی هغه کرونده پې کوي زرعي ازمکه را باغې باندې فصلونه کوي نو کم زمیدار چې کم مال او کم فصل حاصل که د پټونه نو د دغه فصل با اول د دې ازمکه اوبو ته به وګوري که دا په باراني اوبو باندې یا د سیندونو په اوبو باندې د ازمکه اوبه کېږي نو دا د سیند اوبه او د باران اوبه دا فری وي اسی وي په دې باندې د دنس قیمت نزي د په خرچه نه کیږي د دې په وجه نهریزم کا چې اغه او په بیوي نو د اغه زکات به یو قسم وي او کم ازمکه چې په باران یا په سین باندې وبکیږي د اغه زکات به بل قسمي کم ازمکه چې زمیداری کری او اوبه په پیسو دي مثلا د پیټیوبیل وسته دي په پټرول یا په ډیزل په انجنانو باندې اوبر او باسي نو دی باندې دی خرچه کوي نو د دغه پټي با شل دا ټول فصل به واخل نو د ټول فصل شل مې سب زکات ورکي کم ازمکه چې اوبه او بخوري په پیسو کیږي نو د اغه زمکه نه چې کم فصل تا ته حاصل شو دا غي شلم عیسی د الله په نوم زکات ورکا شلی سه کا یو عیسی د الله په نوم زکات ورکا مثلا دا زمکه را چې اغه تا په باران او بکیدا بے پیسو بے خرچو او بکیدا نو د اغه زمکه نه کتا ته شل من غنم ملو شو نو ته د دغه نه شل من غنمو کې یو من غنم باور کې که فرض کا ته زکات ورکې او استاد زمکه او بو پبیدی او بو دا پبیدی ته د سین په ځای باندې په پټرولو په ټیوبیل په ذریعہ رو باسه یا لختې دی او د لختې آبیانه تانه اخلي د نیر آبیانه تانه اخلي نو بیا به ته په شلو کې یو ایسه زکات ورکې ځکه ته په پیسې ورکې او د کم پټي او بچ اسی وی بارانی وی یا د سیندونو نکیږي نو تا خو په دې فصل په کرلو او د دې په وبکول پیسې نه دی لګیدلې او بخو تا ته اسی ملو شي د باران دی یا د سیند دی نوز بده کې لس اسی به کې دا کم مال کم فصل د تملو شو نو دغه ملس اسی کې بده کې یو اس زکات شو لس ایسه شوی یو ایسه بد الله په نوم غریب له زکات ورکې نه چې کم دا مسله دوباره تاسو ته کوم چې کم پټي او بخور هغه به پیسو کیږي اسه به سکیږي باران په ذریعہ یا د سیند وبدي مفت د تملو شوی نو د دې پټي نه کتا ته شل من غنم ملو شو نه پدې کې با 2 من غنم یا شل بوره ګوړه ملو شو نو 2 بوره ګوړه پکې د الله په نوم ورکه او د کم پټي او بچ په بیوي د کم پټي
اوبه چې په بیه وي د هغې پټي فصل که زرغون شو نو د هغې نه به ته بیا 100 منو کې 1 من ورکې. د کم پټي اوبه چې په بیه وي نو هغې پټي فصل چې زرغون شي د هغې د 100 منو نه به 1 من زکات ورکې. دا د پټو د زکات مسله ده. بهرحال که څوک په دې مسله باندې پوه شوي نه وي یا څوک داسې چې هغه دې وخت کې خیال ورته نو یا لږ وضاحت غواړي چې وضاحت ورته پکار دی نو هغې ما سره هم رابطه کولی شي. او دین علاوه د ټلیفون چې کم سوال او جواب نشست وي په هغې کې هم رابطه کولی شي. او یا که بالکل ما سره رابطه ممکنه نه وي نو د خپلو مسایلو تپوس پوښتنې لپاره خپل قریبي چې کم امامان او عالمان صاحبان دي هغې سره ملاقات وکړي، هغې نه په دې ځان پوه کړي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ګناه خطا معاف کړي. کمې خبرې وویلې شي الله پاک دې پې ټول له د عمل کولو توفیق ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.